ګرانو کتونکو قاری فضل امین بلبلې پښتونخوا ورته موږ نعتخوان دی او شیخ صاحب چې وکل وویل لکه په هغه نعت ووایه ډېرو پروګرامونو کې چې موږ میلاو شوي نو نعت ووایه قاري صاحب څه یادونه یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زمونږ خو هم ژبه بنده او نه مو سوچ کار کوي من دی. ما تر اوسه پورې لا تسلیم کړی نه دی چې شیخ صاحب دنیا نه تللی دی. داسې خوب دی منله خو هم نه. حالانکې شیخ صاحب تقریبا د ټولو مخکې استعداد د زر را رسېدلی وو. ما ته یو طالب علم ټلیفون وکړو د تیر دی دغه شانتې شیخ صاحب باندې ډزې وشوې. ما ورته اوتې په اوتې به هغه ته مې وي دلته مونږ ولیدو ډزې مونږ واورېدې شیخ صاحب یې وړی دی. شیخ صاحب چې ته زخمی به وي خدای مکاسې به بس چا افوا خوره کړي چې رالو شیخ صاحب په خپل وړو هغه کپړې لا ما سره موجود دي کومې چې د ما شیخ صاحب په وینو رنګ بنګ شوي دي هغه ما سنبال ایښي دي. دغه الله تعالی ته پیش کولي الله دې دغه ظالمان په خپل قهر او غضب تباه او برباد ظلم یې وکړو. الله دې د خپل قهر او غضب په څپېړه ووالي هېڅ هم نشو ویلي. هر څه الله ولیدل نامعلوم الله ته معلوم کم چې نامعلوم دي د الله ذات ته هېڅوک هم نه پټېږي. او یو ورځ را روانه ده چې هلته به هر څه ښکاره شي. کم خبرې چې دلته پټې دي کم کارونه چې پټ دي دا هر څه به هلته کې رابرسېره کړي الله تعالی. قاري صاحب تاسو چې به وایئ نعت ووایه. بس شیخ صاحب په یو خپل انداز و. اوس سوره د مخکې پروګرام و زما کور ته راغی نو زه به بیا هم راځم مبارکۍ له به بیا راځم. د شپې راغی په یو ساعت یې تېر کړو کور یې وکتلو مونږ نوې بادې کړو دعا یې وکړه خوشحاله شو. بیا شیخ صاحب په مجلس کې هغې د خوښ یو نعت و هر مجلس کې به هغه یادو. هغه بل یو زمونږ نعتخوان ملګري ویلو په سترګو ړوند دی حافظ دی هغه نعت ویلو. هغه ما ته عبدالقیم جان راولېږو چې شیخ صاحب وایي چې دا هغه ته ووایه چې دا نعت ته په خپله ووایه. بیا هغه ما ووایي یو پروګرام کې هغه ډېر انتهایي وایرل شو. شیخ صاحب ناست و یو لفظ سره هغې ژړلي وو. اگر چې ما ویم نه نو شیخ صاحب امید دی انشاءالله العزیز دا به ورته الله تعالی وررسوي او موږ به هم د شیخ صاحب د برکته انشاءالله العزیز څنګه په دنیا کې هم شیخ صاحب سره محبت و دغه محبت هم الله انشاءالله العزیز سره ستاسو د ټولو وروڼو ادارو والا زمونږ دلته چې څونه پولیس والا موږ پرون کتلي دي ګلشید خان او داسې نور د افسران دي پرون جړل بې ځایه خبرې نشم کولی. شیخ صاحب دغه چې کوم نعت و چې ستا تر شین ګنبده زار کړم صد هزار علامه زما ډېر خپله محبوبه محترمه مکرمه زما ډېر خپله محبوبه محترمه مکرمه. په هر حال الله تعالی دې زموږ ستاسو د علماو سره مینه په دنیا کې هم نصیب کړي او آخرت کې هم د الله تعالی سره تپوس وم پروګرامونو له خو به تاسو تللی د هغوی په ډایرۍ کې به پروګرام نمبر به سویم او تاسو ته هم خلکو سپارښتنه وکول که چې یاره موږ له بېګا د شیخ صاحب چې څومره هسټري وه د وټسپ هم تقریبا ټوله واورېده څه مې بیا اورېدو طاقت نو کله هم چې ورته ما درخواست کړی کله دا ګورې تحدیث بن نعمت ویم او فخر نه ویم او پلوی نه ویم د شیخ صاحب شفقت محبت هغه الفاظ ما سره دي درته ورولی شم تاسو ته به ذاتي طور سینډ کړم بیا به واوره. نو شیخ صاحب وایي ته ووایه کم ورځ درکړم. حالانکې شیخ صاحب به 4 میاشتې مخکې 5 میاشتې مخکې به د شیخ صاحب پروګرامونو د هغې شډول روان و خو کله یې ما ته انکار نه دی کړی. ملګرو به رابطې چونکې هغې ته پته وه چې شیخ صاحب د سره محبت کوي کله یې د علاقه یې ده پروګرامونو کې به مو سره اکثریت ناسته نعت به د هغې نه ما مخکې وي الحمدلله د مشرانو په مزاج الله تعالی پوه کړی نو د هغې د ټایم به مې هم خیال ساتو د دې وجه ټول علماو مینه کړې ده. مفتي عبدالله شاه صاحب زما استاد دی زما پیر او مرشد دی او زمونږ یې تربیت کړی دی. شیخ صاحب یو خپل انداز ولري نو مجلسونو ته خو په ژوند الله راکړو ځو به خو هغه رنګې مجلس به ني او به پیکوي لکه څنګه چې ما نظم کې وي اوس په هغه مجلسونو هغه خوند پاتې نه شي. بس الله دې موږ له خیر راکړي الله دې موږ له صبر راکړي دې ټول امت له څومره د شیخ صاحب مینوال دی پوره دنیا کې نو 400 خو نه ده صرف اشنغر نه دی صحافي نه دی د بل ادارې خلک نه دي نوم یې مسلمان کلمګو مسلمان چې په هر اداره کې دی هر طبقې سره تعلق ساتي که دکاندار دی که پېښور دی که تاجر دی که ملا دی که یو سټوډنټ دی موږ کتلي زموږ نه یو څو قدمه مخکې سټوډنټان دي ګیره بیخري دي د علماو په محبت کې د اسلام دپاره د دین دپاره قرآن دپاره هغوی موږ نه مخکې روان دا نه دا اسلام صرف د ملا نه دی دا د نومې کلمګو مسلمان دی
الله تعالی دې دغه محبت زموږ په آخرت کې په کار راولي. او زه درخواست کوم ستاسو په وساطت سره چې د خدای او د پیغمبر خاطر وکړئ. دا پټکي زما نه دی، دا موږ ته په وراثت کې راپاتې پټکي دی. په ظاهره باندې به دا ښکاري د پاج پټکي یا به ململ پټکي ښکاري یا به بل پټکي ښکاري، دا دغه هستی پټکي دی. زه تاسو ټول وروڼو ته وایم سوشل میډیا په وساطت سره تاسو زموږ وروڼه یې، زموږ نه تاسو په هر څه ښه یې، موږ ستاسو نه کمزوري خلک یو. په د خدای خاطر وکړئ، علماو دشمني ختمه کړئ. قسم په خدای خنزیران بدن الله تعالی جوړ کړي، سپي شادوګان بدن الله تعالی جوړ کړي. کومه دشمني چې موږ کړه بس دی، دغه دشمني په دغه ځای ختمه کړئ، الله ته رجوع کړئ. نورو دشمني د علماو سره ختمه کړئ او الله تعالی ته متوجه شئ، خدای نه معافي وغواړئ. دا کم ظلم چې م کړی دی او کم خرافات تاسو په فیسبوک باندې، دا خو یو خبره نه چې به تا یو ټک ورک ولاړو، دا به په عملنامه کې درج کېږي. او ورځ د قیامت پرې دا خوله بند دی، دا لاسونه به دې بند دي. بیا به دغه فیسبوک هلته کې الله تعالی دې ټولې دنیا ته ښیي. خدای ته وګورئ او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ، د علماو دشمني ختمه کړئ. نومي مسلمان سره دشمني مه کوئ. دا نه، هر مسلمان ته د عزت په نظر به ګورو، خو کم از کم د علما موږ ته دغه لار، دا پټکي، دا دین اسلام، دا شاعر، دا موږ چې په هسکه غړی بانګ وایو او دا اقامت کوو، دا د علماو برکت دی. نومي عالم کو سیاسي دی که غیر سیاسي دی، خلکو او خاص کر قادیانانو په 1974 کې دا پروپاګاندا خوره کړې چې دا سیاسي مولیان دي. دا سیاسي مولیان نه دي. اول سیاسي مولا د ماده سر تاج دی، بیا نومي عالم. هر یو عالم چې په هر میدان کې کار کوي، که په تبلیغ کې کار کوي، که په جهاد کې کار کوي، د دین په کومه شعبه کې چې کار کوي، د ماده سر تاج دی. د احترام په نظر به ګورو، د عزت په نظر به ګورو. الله ستاسو په عمر کې برکت واچوي. الف خان بھائی خوشحاله